ته زه دا خبره کلیر وکم لګه او دا خبره د ټولو خلکو د غوږونو ته ورسي. اول خو ټولو مسافرو ته الله در باندې دغه سخت اسانه کا، بالکل چې سخته ده، ګرانه ده. په پردي وطن کې بچي خخېږي. زه دغه خلکو ته دغه احساس خبره کوم، د دغه ارمان خبره کوم. ما راته بېګا ویلو چې زه به لایو راځم، لایو به زه راځم، ویډیو به کومه. د دغه احساس د دغه ارمان خبره درته ځکه کوم چې یو بچی د دې نه په مزدورۍ د دې نه کالي خرڅ کړي دي، په غواګانې خرڅې کړي دي، د خلکو سره کورونه ګاڼه کړي دي. هغه خلک تللی دی بار وطن ته مسافرول. دا خانې له نه دي درغلي، د سعودي عرب حکومت، د دوبۍ حکومت دا خانې له نه دي درغلي، د قطر حکومت دا خانې له نه دي درغلي. که څوک امریکې ته درغلي هم غریبۍ له درغلي. په دې کې سړي هم دي، په دې کې بلحات ورسره هم دي. سړی بیا هم خپل اواز چوت کی، سړی بیا هم خپل اواز چوت کی. خو یو مسافر مړ دی، څلور بچي دي ورسره، یو ورسره ښځه د څه کوي، ښځه به لایف راځي، د هغې د عزت سوال نشته. ړانده یې که نه مازغم کار نه کوي. هغه زنانه به لایف راځي، هغه به وایي چې زما خاوند بار ملک ته ویسی. الان کې د یو کس چې کم دی د ده مې تصویران وکته، ما د ټول پوسټونه وکته. ماشاءالله یوې ورځې له صرف الیکشن له پاکستان له یوې ورځې له راغلی دی ووټ له، یوې ورځې له. دغه خبره یار لږه را مخکې ته کوي. نن سبا هر سړی سوشل ورکر یې، هر سړي په لاس کې چې موبایل دی دا سوشل میډیا والا دی، دا سوشل ورکر دی. بله خبره، که د جمعې د ورځې پورې جازونه کولاو نه شو، د دې خلکو څه غم ونه شو، نو د پېښور په نشتره دغه په پریس کلب مخې ته به حاجي حیات پېښور والا، تاسو به یې پېژنئ چې په دمام کې هم د پښتنو د دغه ټولګي صدارت پی کو، هغه احتجاج به کوي. باید مونږ به ورسره ولاړ یو، خو زمونږ خپل ځاني یوه مجبوري ده چې هغه هر چا ته دې پته وي چې هغه زه تاسو ته په لایف کې نشم ویلی، زما دغه مجبوري ده. د دغې وجې نه زه په روډ د پاسه دغه د پاسه احتجاج نشم کولی. کنې قسم په خدای ما به اوس یو احتجاج نه، ما به 1600 احتجاجونه کړی وي، 1700 احتجاجونه به مې کړی وي. یو میم نه که هره ورځ به مې احتجاج کوو، د ورځې 3 احتجاجه. نو ټولو د دیر خلکو ته، د سوات خلکو ته، د باجوړ خلکو ته په خیبر پښتونخوا کې چې هر ځای پښتانه دي، باید که د هر ځای نه ورله راتلی شي. نو دا د حیات عجیبه د پریس کلب مخې ته د اتوار په ورځ باندې پرامن احتجاج د خپل انتظامیې د سوري لاندې به دغه احتجاج به هغه کوي. بالکل دغه خبره به کوي چې د دې پښتنو د دې مسافرو حق، دا پردي بچي مړه کېږي او مور به دلته د مور زړه چوي، دلته د مور په ارمانونو باندې خاورې واوړي، دلته بچي په چغو سرو مړه شول. دا هغه مسافر دی، دا هغه خلک دی چې ټول عمر د پاکستان غریب خلک ساتلی دی، ټول عمر د پاکستان د غریبو خلکو سره لاس امداد کړی دی، ټول عمر د دې خلکو زمونږ د سوشل میډیا والا، زمونږ د سوشل ورکرانو په خولای باور کړی دی، په مونږ اعتبار کړی دی، په مونږ یقین کړی دی، په مونږ باندې هغوی خپل په خپله 1000 روپۍ تنخواه نه 300 یې مونږ له رالیږلي دي، 500 یې کور ته رالیږلي، باقي هلته خرچې ته پرېښي دي. هغه مسافر دی چې اوس د لاسونو نه ګړی خرڅوي، موبایل یې خرڅوي، خپلې خرچې پې کوي. یار کم سے کم احساس وکړئ، لږ سترګې وغړوئ. مونږ که څه هم یو نو ګورئ د دغه مسافرو د لاسه یو عزت ذلت الله ورکوي، خو چې مسافر دی نه ګوري. قسم په خدای که په وطن کې د چا سره پیکې جم نه چې دی وګوري، دغه مسافر دی ګوري، دغه مسافر دی شیر کوي، دغه مسافرو یو مقام ته مونږ رسولی. مونږ ټول سوشل ورکران، دا نه چې یوازې زه، ټول سوشل ورکران مونږ دې مقام ته چې رسېدلي یو. دا خلک چې را سره په لارو کې راکوشو تصویران وباسي، دا د دې وجې نه نه وباسي به یې، دا دوی مسافرو مونږ دغه مقام ته رسولی یو. دا ویډیو د ټولو خلکو سره شیر کړئ چې د دیر خلکو ته، د باجوړ خلکو ته، د سوات خلکو ته، د مردان خلکو ته، د پېښور خلکو ته، د درګۍ اسخاکوټ خلکو ته، د ملکن خلکو ته، د پېښور خلکو ته، دې ټول هر ځي ګوټ ګوټ ته را ویډیو ورسي. هر سړي ته دا پته ولګي چې د جمعې په ورځ خپل د هر کور نه یو مسافر شته. زمونږ غریب وطن دی، زمونږ غریبې علاقې دي، زمونږ چې مسافري نه کوو څه به کوو، خاورې به خورو. واده د رزق الله کړی ده، خو ته به څه کوې وروره. دغه خبره ده. ټول سوشل ورکران چې کم دي دا به م انشاءالله که زندګي وه ژوند او خیر و، دا به د پېښور د پریس کلب مخې ته د جمعې په ورځ باندې حاجي حیات په دغې غونډې مشري هغه به په دغې باندې خبره کوي. وروره دغه احتجاج کې خامخا شامل شئ. که خپل تپوس نه کوئ، قسم په خدای کم څوک تپوس وکړي، مړه به شئ. لکه چې څنګه هلته په تلاجو کې پراته او په تلاجو کې خو ته یو طرف ته که د جمعې ورځ ده، دغه احتجاج ورځ چې ده دا جمعه ده، د تلاجو یو طرف ته که په دیرو کې پراته یې، هر سړی سوشل میډیا والا یې، هر سړی سوشل ورکر یې، تاسو چې مونږ سپورټ کوئ وروره ډېره مننه. تاسو الله دې درله ژوند درکړي. ټیک ته تاسو مونږ سپورټ کوئ، خو اوس تاسو ته موقع د خپل ځان سپورټ کوئ.
ټول مسافر خپل ځان سپورټ کوي. ټول مسافر د هر سړي سره په موبایل کې 1000 2000 کسان دي، 15000 کسان دي. هر سړی د خپل موبایل نه لایف ویډیو وکړي. هر سړی په خپل موبایل نه دا خبره وکړي چې زمونږ تپوس ولې نه کېږي، مونږ سپیو خریو انسانان نه یو، څه چلې په مونږه. که نه مسافرو دا یاد وساتئ. په تاسو کې یوه خبره مې درته وکړله، پیله مې هم درته وکړه، بیا کوم په تاسو کې ډېرې تورسرې زنانه هم دي. په امریکا کې شته، په لندن کې شته، په یو کې کې شته، په هر ملک کې ستاسو تورسرې زنانه دي وروره. هغوی خپل تپوس څنګه وکړي، لایف راشي. د هغې د عزت سوال نه دی، هغه هم د مجبورۍ نه دی وطن نه تللی. یا به یې خاوند هلته، یا به یې ورور هلته، یا به یې ټول فیملي هلته، یا به سجاب کوي، یا به تعلیم له تلي. هغه خپل تپوس کولی شي. که دا تپوس مونږ نارینه ونه کړو، ګوره دا ښځې نه شي کولی. هسې نه چې بیا هم د هر سړي په تصویر دغه ټپه لیکلې شوي چې د هلکانو پوره نه شوه ګرانه کابله جینکۍ به دې ګټي. نو دا ټپه ځان ته مه لیکئ. یا ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټي، دې ټپې ته ځان مه جوړوئ. ورور خپل تپوس په خپله وکئ. مونږ در سره ولاړ یو، په هره سخته کې در سره ولاړ یو. قسم په خدای که مې د دې سر پروا هم وي. څلورمه پنځمه ورځ دا چې دا مسافر ګور وروره په دیرو کې مري، یو طرف ته تم واوره پرته وي، بل طرف ته تم واوره پرته وي. دلته چې هلته د هغه نه واوره پرته ده، خو دلته د مور نه لمبې تاودي، دلته د مور نه د اور جامې تاودي، د رور نه د اور جامې تاودي، د خور نه د اور جامې تاودي. لکه ژوند هغوی بیخي په سر دلته اوس ژوند د خلکو تنګ شوی دی. دلته څوک په زندګۍ نه پوهېږي. په پاکستان کې د هر سړي بچی مسافر دی. قسم په خدای که څوک په زندګۍ پوهېږي. کوم ځای تپوس نه کوم، بلې تپوس نه کوي، بلې تپوس نه کوي. دا ګوره ژوند نه دی. تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل سړي په کار شي. په کار د دې خلکو مونږ له مینه راکړې ده، سوشل ورکرانو، سوشل میډیا والا دا به یې واورئ. دې خلکو مونږ له مینه راکړې، دې خلکو مونږ نازولي یو. مونږ سعودي دوبۍ ته تللي یو، خپلې خرچې راله راکړي دي. مونږ یې دلته د ګاړو خاوندان کړي یو. مونږ یې د ځای په خپله د ګاډي خاوند کړی یم. د بل خبره درته اډو کومه نه، زه د ګاډي خاوند کړی یم. او دغه سفیر چې کم ناست دی، نو خدای پاک رب العزت ترې د زوی په بار ملک کې مړ کړي. یو زوی خو به یې چېرته وي که نه، چې چېرته په بل ملک کې مړ شي، ونه یې ورله راپرېږدي. ته به هلته د پردي بچي احساس وشي چې د پردي بچي ارمان سره، د پردي بچي احساس سره. زمونږ پښتانه د دیر نه، د سوات نه، د باجوړ نه، د پېښور نه، د دې پښتونخوا نه چې پښتانه تللي دي، هغه دغه له نه دي تللي، مستۍ له نه دي تللي، وروره مزدورۍ له تللي دي. کم سړی چې مزدورۍ له لاړ شي، به مزدوري کوي. هغه که ستا د وطن نه سعودي او د دوبۍ نه که هغه پیسې راوړي، هغه د ګل په شان ځواني هلته بایله، هغه خپل حسن بایلو، هغه د خپل مور جنازه نه ده لیدلې، هغه د خپل پلار جنازه نه ده لیدلې، هغه د ژوند د هرې خوشحالۍ نه ځان نه محرومه کړی دی. یو سړی دی د اختر یوه ورځ د کور نه بار تېره کړي، د خپلو بچو نه بار دی تېره کړي. مسافر لګیا دي د اخترونه بار تېرې، لس لس اخترونه یې وشوه، په جیلونو کې پراته دي. په څه خبره باندې پراته دي؟ څه ګناه یې کړې ده؟ کم هغوی د چا پلار وجلی دی؟ یوه مخالفه لس زر روپۍ ده. دا به مسافر د کم ځای نه ډکوي. مسافر هلته سره پوډرو کاروبار نه کوي، وروره د چرسو کاروبار نه کوي، و چکلکه مزدوري کوي. قسم په خدای چې راشي ځان له په خپله باندې جامې وینځي، د جامو نه د خولو په ځای باندې وینې رواني. هغوی ژوند، هغوی د زندګۍ په یوه خوشحالۍ پوه نه شو. دلته زمونږ خلک د بیا په دا خلک نخرې کوي، بیا یې ورسره سفیران دا کوي چې هغه امبیسۍ ته ورځي، ستا لمبر هم نه چوتومه. وروره زمونږ دا حق دی، که په دې باندې زمونږ نه څوک خفه کېږي، که خوشحالېږي، زه خو خپل ځاني دویمه ورځ ده، درېیمه ورځ ده چې دا اواز در سره چوتوم. ما ته بلا خلکو ویډیوګانې راولېږلې، ما ته بل هغه خلکو دا خبره وکړله چې تاسو زمونږ په سر خلک یې. دا بالکل حقیقت خبره ده، مونږ ستاسو په سر خلک یو. مونږ چې ستاسو اواز نه چوتو، قسم په خدای کوي بل څوک چوت کړي. په تاسو باندې د بل هېڅ چا هم پروا نشته. خپل پلار در باندې خفه دی، خپل مور در باندې خفه ده، خپل بچي در باندې خفه دي. وروره دا ویډیو ورسوئ، هر هغه پښتون ته یې ورسوئ چې د چا د کور نه یو بچی مسافري، په چا کې دا احساس وي، په چا کې دا ارمان وي. څوک د ژوند په تېرولو پوهېږي، څوک د ژوند اختیار د چا سره وي. مونږ د خپل ژوند اختیار بل له ورکړی دی. زمونږ د ژوند اختیار صرف د الله سره دی. مونږ دلته زمونږ نه انسانانو اخیستی دی. سعودي ته به لاړ شي، پاسپورټ په درنوالي کښېنه، شرمېږه. دوبۍ ته به لاړ شي، پاسپورټ په درنوالي کښېنه، شرمېږه. قطر ته به لاړ شي، پاسپورټ په درنوالي کښېنه، شرمېږه. ټیک ده، مونږ غریبانان یو، مونږ پښتانه یو، مونږ خور مور لرو، مونږ یا عزت لرو. مونږ د ژوند په هره لار باندې د غیرت د نرتوب د پښتو کار کړی دی. مونږ بې غیرته نه یو، مونږ پښتانه یو. زمونږ نه د یو سړی دا مطلب نه لي چې یو سړی دی زمونږ نه دا مطلب لي یو سړی مسافرۍ له تللی، دا د ښې ورځې نه دی تللی. یوه زنانه تورسرې هلته مسافري کوي، دا د ښې ورځې نه کوي. صرف مونږ دې ته تکړه سوي یو چې پیسې راولېږئ، د پلانکي کور وسوځېدو، پلانکی تباه شو، پلانکی برباد شو، بیا چې مسافر مړه شي تپوس یې نشته. ولې؟ مسافر زمونږ د ژوند اساسه نه ده، د دې وطن خلک نه دی. زما په خپله باندې ورور مسافر دی، زما د کور نه د تره زوی مسافر دی، زما د ماما زوی مسافر دی، زما یاران دوستان مسافر دي. زه خو په ځان باندې دا حق ګڼم، هر سړی دی په ځان باندې دا حق ګڼي. تاسو هر سړی
تاسو هر سړی سوشل میډیا والا یې بای چې دا څونه کسان هم د اواز اوري، هر سړی سوشل میډیا والا، هر سړی خپل موبایل لاوالی، هر سړی خپل اواز چوت کوي. که خپل اواز نه چوتوي قسم په خدای که څوک هم ورته تپوس وکړي، که هغه په دوبۍ کې، که په سعودي کې، که په قطر کې، که په عمان کې، که په مسقط کې، که په امریکا کې، که په لندن کې، خپل تپوس وکړي چې انصاف د خپل اواز چوت کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي، خپل اواز چوت کوي چې موږ ته د ژوند د تیرولو حق میلاو شي. یو سړی به هلته لاړ شي یا به ګاڼي د هغه سره به ګاڼه ناسي، د هغه کار به کوي، د هغه مرضي به کوي. او دغه اخري خبره درته کوم وروره، ګرمي ډېره زیاته ده او ډېر دغه اخري خبره درته کوم چې د اتوار په ورځ باندې به حاجي حیات خان په پېښور کې دغه مخې ته د خدای پاکه نوم یې رانه هېر شو، بس زمونږ نه دغه مازغري بیا زمونږ د دغه مخې ته به احتجاج کوي په پېښور کې. پهله مې راته ویلي، بس په ویډیو کې به راته راځي. هلته به احتجاج کوي او د جمعې په ورځ باندې احتجاج به کوي. د هر ځي خلکو ته خواست دی چې د جمعې د ورځې پورې دا مسلې حل نه شوي او دا مړي دغه شان په دیرو کې پراته، نو هر سړي له پکار ده چې وروره راشي پېښور ته او د خپل حق غوښتنه په خپله باندې وکړي. ډېره مهرباني، ژوندي راته اوسئ، بریالي راته اوسئ او مسافرو خدای در باندې خپل رحم وکړه سره زمونږه، که زمونږ خویندې مسافرې دي، که زمونږ وروڼه مسافر دي، که زمونږ هر څوک مسافر دي، په ټولو دې الله خپل رحم وکړي. او خصوصي خبره مې راته د زنانه ځکه وکړه چې ما ته په خپله یو زنانه میسج کړی چې وروره زه تورسره یم، زه دلته په کور کې ناسته یم، زه پابند ناسته یم، نوکري دي په شرقو لګي، خاوند مې کرنتینا ته تللی دی، زه په کور کې ناسته یم، زما د ژوند به څه کېږي؟ خاوند یې را سره رابطه وکړله چې یو زه وروره په کرنتینا کې یم، زما واړه بچي دي په ما پسې لیوني شو، څه به کومه؟ ټیک ته وبا د هغه هر سړي پالو کړې ده، وبا اوس هم مونږ پالو کوو، د خپل حکومت د خپل قانون سره دا پالو کوو. انشاءالله د دغې به احتیاط کوو، دغې به خیال ساتو، ګڼه به نه جوړو، د ځان به ډېر خیال ساتو ځکه چې ژوند یو حساس ورکوټی لږ غونته کې دی، د دې به مونږ ډېر خیال ساتو. ډېره مهرباني، ژوندي راته اوسئ او زما باید چې وشي چې الله دې وکړي چې زما په دې اواز باندې ستاسو د حق ناره پورته شي او ټولو ته الله پاک د انصاف فیصله او د اسلام انصاف حق میلاو کړي. د الله په امان.